غټې که پورته تور خاورو ته مه کوزه جنازه که څه زهرا بی بی فانی دنیا نه تللی وړه لور زینبې ځال ته وبلله او دوه کفانې وړې لور زینب ته ویر که دا کفن ځانوریا نه کې هېڅکله های لور وړ لاسونه مور غاړې نه تاو کړل و مورې چا کفن د لور د ما په غشوله د هر دوه کفن حسین د پاره کېږدی د یو بل د سمالې ګانډه خلاصه کړله و لورې دغه خط بیا علمدار ته لورې ویر که دا بل خط حسین ته کېږده لورې خپله و مورې و د ما ګرانې مورې حسین ورور خو مو بادشاه د غریب ماشه حسین ورور خو مو بادشاه د غریب ماشه دش لیدلې خطې خور وجوړوله آی مزدیګار وي کربلا وي مور خو به نه وي دا هلکه کله تو نه وغوښتله بیا یې ما پر اخر غاړې نصاب کوي لورې تا قسمت کې د زنو تړله کچو پریخلی زنی وطړه حسینې کنی زه ورته رڅوم لورې په خپله سید محمده ته دې نه کسې کمبخته خاورو څلي ده یارانو نه جوړېږي حسین آل محمد صلوات اللهم صل علی محمد بر محمد و آل محمد صلوات بیبیش بعد ببین ابراه خواستل دو پارا گناهان و بخشش دو پارا عاقبت بالخیر شوان دو پارا زمان مولا سهور وندی تعجیل و شی بلند واسه صلوات وستم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها سيما بقية الله الأعظم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم صلاة والسلام باقی مومنین کرام دور من زهرا سلام الله علیها د وفات د شهادت شپه ده دعا کو خدای دغه ببینه ارشاد خپل برخی نصیب وګرځولای کې دنیا کې د ورمن زهرا زیارت او تعمیر کول اخرت کې مټولو ته شفاعت نصیب کې په حق د ورمن زهرا خدای دغه جامن خپل رحمتونه برکتونه نازل کې چې څخل د مشکلات وي دغه بیبي له خاطر مشکلات آسان وګرځولای کې حاجتمن او حاجتونه برآورده وګرځولای کې بیماران باندې صحت جامع واغسولای کې مسافران محفوظ وساتل کې زمانه مولا ظهور
حضور باندې تعجیل وکي دغه بیبي له خاطر جامع مرحومین قوم شهدا علما بزرگان شامو باندې احسانات شهید آقا قید شهید مراد و خلق په حق پروردگار اور من زهرا سے محشور و گرزال کی دغه ټولو دعا قبول د پاره بلند او صلوات واستم ورمان زهرا شهادت وفات شپده د حسن و حسین مور د رسول الله لور د امیر المؤمنین زوجه مکرمه عظیمه بیبی ده شان و شوکت حوالی سره عظمت حوالی سره قرآن مجید دغی بیبی تا د کوثر خطاب کرده ده صدا بیبی خیر کثیر ده منبع فیوزات ده منبع کرامات ده دغی بیبی آیت تطهیر کې الله رب العزت د دغی بیبی د اسمات او د طهارت قسم خوړل ده بلکې دای ویلی دی خداوند عالم چې ما اراده داده څورمنه زهرا حسن و حسین و امیر المؤمنین علی مرتضی و محمد مصطفی صلی الله علیه و دوی نما رجس ورک وریکرلو و یطهرکم تطهیرا لکه طهارت حق دی اغ مقام تا دو مورسون برحال دغی بی بی عظمت بزرگی مقام ډیر بلنده صرف دا دعا ډیره کوي خدای دنیا و آخرت کی مونږ جدا ما وکړ سواله کی فضائل و کرامات دغه د پوری څه علامه الوسی نمیږي تفسیر لیکل دی روح المعانی د اهل سنت مشهور مفسر دی دویای څه سوره دهر سوره حل عطا سوره انسان سیوی سوره سو نمی دی سوره حل عطا سوره انسان سوره دهر دہ کے 5/9/22 پوری آئی د ورمن زهرا شان کی رغلی تھی الوسی آئی 5/22 پوری د وایو کی دی جنات ای ہار نعمات ذکر شتوتے 5/22 پوری ہار نعمات ذکر اشتا مثلا سلسبیل ذکر و کشتا د انهار ذکر و کشتا د نهرون ذکر شتا دی جنات میوو ذکر و کشتاته غرض سکومیو نعمت د بهشت ده آغا دغی سوره کی و بالخصوص د غوایو کی موجود ده دی جنات هر نعمت خو الوشی دی شان سره ای سزا حیران دخته ام 5/22 پوری آیو کی چیتے حورو ذکر نہ دے رکھا ہے دو ویلی کہ صدا مهمه نکتات د جنات هر نماز ذکر و کشتا اما 5/22 پوری د غایو کی چیتے حورو ذکر نہ دے رکھا ہے الان کی دی جنات ټولونه عظیم نعمت هغه حوری دي صحت او موت او ست پارا داشتو دی چکل المزوکی المنزن ورسته دا دعا کاوا چه وزویجنا من الحور العین چه خدای مو بدون حور سره وکړل کی البته دالته به خبرو کیو کو چه دا حور نه مراد شه ده کیدای شي اوس وخځي وای چې مو څخه د دعا وکو بیا خدای خو سړی ولا شو خو بعد ونی کوي کنه حور اصل کې صفات ده حور شه ده اصل کې صفات نما نه ده دو یعنی انتہائی خلوالی تا عربی کی حور نیائی انتہائی طہارات تا چل دیر خلوالی وی چل لا رعد اینون ولا سمعت اسنون چل نستر کو دا خلوالی لی دلے دے نغویگو دا خلوالی وری دلے دے دیتا عربی کی سویلے شی حور دو سڑی دا کی دے شی شامل شی خجیتا شامل شی یو بهشتی چې کله بهشت داخل شي یا خپل کاولا چې کې د شي حوره ده زیبای واچنه خوبصورت واچنه یو شوهر راز ده هغه خپل خزه د پاره حور مثال لري انتهایی زیبا او خوبصورت او حسین و جمیل الوسی ایسا دغو آیو کې شیطا د حورو ذکر نه دی راغلی جنات هار یو نعمت شتا هر یو ذکر
دغو آیو کې راغلی دی خو 5 نه 22 پورې آیو کې شی ته یې هورو ذکر نشته دی. واجه څه دی؟ الوسی په خپله یې کسه اهل سنت عالم دی څه دا بور ته څه مکه دا شای ذهن کې کینی. روح المعانی تفسیر دی 5 نه 22 آیې کې هر یو شی شته اما د هورو ذکر نشته. الوسی په خپله یې څه رعایتا لحرمت البتول چونکہ 5 نه 22 پورې آئی د ورمن زهرا شان کې رغلی دی د بتول د زهرا آغا حرمت شتلی د پارا پروردگار د غوایو کې د حورو ذکر نه وکړلو. مبادا چوک دا وایي چې حورې ورمن زهرا سره برابرې دي. صلوات واسطه محمد آل محمد باندې. دا دی ورمن زهرا هغه شان و عظمت څه خداوند عالم دغه 5 نه 22 پورې آیو کې د دې ثنا خان ګرځېدلی دی. ویلې کمال اخلاص وجه نه کسه دنیا کې عبادت ډېر آسان دی، ای خدای ذکر ډېر آسان دی. اوس لوړ شخونی کې لاس ورې سجده وکړه اما مخلص سجده ډېره سخت دی. مخلص تکبیرۃ الاحرام ډېر سخت دی. زبا زر تکرونه وکم دا به ډېر آسان وي، خدای د پاره دا بیا ډېره سخته خبره ده. خدای یاري کې خیرات کوله ډېر آسان دی، لمبې چوړې دسترخوان غوړوله دا به ډېر آسان وي. عربو جاهلیت کې ستر ستر دسترخوانونه به وو اما هغه دسترخوان چې خدای خوښ شي دا ډېر کم دي. خالص درخواسته دسترخوان مخلص 5 نه 22 پورې آیو کې د ورمن زهرا سلام الله علیها د اخلاص ثنا خان دی الله رب العزت. صدا بی بی سوره مخلص او خداوند عالم دنیا خلکو دسترخوان غړول شي ذکر نه درغله. عربو کې به وغده دسترخوان وي خو چې د پاره بو صدای ما دسترخوان دی ایما والمنسیات دی خالقو کې نو خدایو کې نو. اما سوچ وکوي حسن و حسین بیماران شول رسول الله ورته ویله څه زمانو د پاره ناظر صغا ولویلو دی روژې والا څه مکه شفا ورته ملوش ناظر د پاره درې روژې ځانې واجب کړلې. مولا امیر المؤمنین اروشه د ورمن زهرا اروشه د حسن و حسین اروشه خو ټوله ورځ روژې کې تېره کړه. دسترخوان وغوړېدو ماښام ماړۍ ته کېناستل دروازه یې وټکوله چوکې انا یتیمون زه یتیم یم. بیبي خپله یې حصه ورکړه، حسن و حسین خپله یې حصه ورکړه، علي مرتضی خپله یې حصه ورکړه. بله ورځ بیا یې روژه وساتله ماښام بیا دروازه وټکېدله چوکې زه مسکین یم بیا یې خپله یې حصه ورکړله. ورځ یې روژه مخام دسه ایثار و فدکری دا قربانی. دریم شپه ده بیا دروازه وټکله چوکې انا اسیرون زه اسیر یم قیدی یم بیا یې خپله حصه ورکړله. بیا یې نوره شپه تېره کړه ورځ یې روژه اوس سترګو ته غړوی قرآن مجید څه یایي ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. دوی د طعام ورکوي دوی د مړۍ ورکوي خدای لاره کې چاته ورکوي یتیم مسکین اسیر. علی حبه ټکي سے مکار ده علی حبه ضمیر علما دسې ایسه خدای ته ګرځي که طعام ته وګرځویا مانو دا ده څا کومه مړۍ څه دوی نه ګرانه وای خدای لاره کې ورکړل. خبردم سوچت جان باندې فقرا مقدم وګرځوله اسیران ځان مقدم وګرځوله. حبه ضمیر الله ته څه وګرځي معنی دا ده څه دوی که یتیم ته مړی ورکړي دی که اسیر ته مړی ورکړي دی که مسکین ته مړی ورکړي دی صرف و صرف حب الهی بنیاد باندې الله شی مینوا څه خدایا که ته راضي وي مو د خپله ټکاله یتیم ته ورکو. کس وزانه وخت انسان دی مړی خوا ورکي
زړه کې یوه خبرې تېرېږي څنګه خمړی به ورکړه شیطان دی که نه ریو ته خو داسې غیبه واقعه کې د ستاسو مو بیان کړي وي بني اسرائیلو کې یو عبید و نو هغه ځوانانو پاره کې هم ډېر کېدای شي اورېدلی وي خو مثال دی دا اخلاص ډېر سخت دی خدای مو مخلص وګرځوي بني اسرائیلو کې یوه ونه وه د خلق مشرکان و ونې ته یې سجدې کولې او دې کې لږ موږ تاسې هسه کام نه وي څه ونې کښې لاتي خو تړو که سجده نه ورته کوو لږ څه اوسیمو ایسه شته برخه دغه عبید نه ډېره باده وه څه خدای یې پرېښلی دی ونې ته سجدې کې ته برګای په سر وخت سجده ونه وایو لارې کې څه تللو شیطان ته سته پاتې څه جنیانو نه دی هر شکل کې بدلېږي انسان شکل کې ورته راغو څه کوي شی ته روانې ویله دا ونه وایو خو ته اوس څه کار دی خو خلک دي مشرکان دي ته خپل عبادت کوه هغوی به خپل کوي ویله نه څنګه کوم مانع امر بالمعروف واجب ده نهی عن المنکر ویلې دا مشرکان شول زه دا ونه وایو نه پرېږدم ویله نه شي وایي وایه شم دې وخت کې شیطان او د عبید خپل منځ کې جنګ شولو شیطان یې سم نه ول عبید ونې زورور شو څه زورور شولو نو دا وخت کې شیطان د ورته کوڅه څه وکړه وایا ما څه ما راته وایه داسې وکړه ونې سه یې تو څه کار دی روشه هر حصه به څه پاڅېږي تو بالغ نه لاندې به 3 او 5 درهمه ایښي وي فورا شیطان وسوسې ونې اثار وکړو څه نه خو یې ما اوسه څه کار دی خو هغوی پوښه خپل کار یې پوښه نه مو خپلې به داسې زه خو څه مشرک نه یم که او وسوسې کې راغلل پیسو وخت کې راوسه څه بیل کسې بالغ نه لاندې 5 درهمه د شیطان جین وار ځینې ترسولي وي دویمې سبې بیا بالغ نه درېیمې بله ورځې پیسې په بانک کې یک شیطان کور ودلو سیورې دروغ دی کې به درې بندوي هغه یې سوچه سې ماهر دی نه پیسې په بانک کې عبید بیا غوسه شولو تبرګای ار واخیستو سوچ که بل ورې تبرګای چې پار اخیستی و دو ورې چې پار واخیستلو پار کوي تبرګي اخیستل اسان دي خو چا پاره دی خالي تورې اخیستل ډېر اسان دی مرشد تاک ډېر اسان دی خو چا پاره چې اوس روان شولو بیا شیطان انسان شکل کې چې ته روانې ویله ونه وایي څه نه شي وایي وایه شو دا ورې عبید یې سم نه والو د عبیدو ته کو در ته وایه بل ورې مو سم نه والي د دو ورې د ویلې سم نه والي ویله بل ورې الله ته خالص سر وتلی ځکه زورور وي دو ورې ډالرو درهمو غامو دسه ځکه مو سم نه والي خو نن نه بعد یاد وسته ونې ته نږدې نشي صلوات واسطه محمد و آل محمد نو تاسې ولیدل څه نیک اعمال آسان دی خو خلوص بنیاد باندې اخلاص بنیاد باندې دا داسې یې ورمنې زهرا عظمت سے بینیږي د حسن او حسین د علي مرتضی او چیخل ته ویطعمون الطعام څه کوي ویطعمون الطعام علی حبه دوی خدای د پاره طعام کوي ورسته یو سی د تاسو چوکوي دغه څه سبق دی درس دی چې دغه خلقانی فضایل بنو په کار دغه فضایلو کې مو فنا شو جذب شو مغاز خصوصیات مو کیا پیدا شي ورسته دغه څه شو کوي انما نطعمکم لوجه الله انما نطعمکم لوجه الله چې مو د غریبانو ته یتیمانو ته اسیرانو ته ماړې ورکوي چا پاره ورکوي شهرت پاره نماز وشی نه لوجه الله صرف خدای د پاره خدای ذات د پاره صرف خدای مد نظر ده څه مقامونه رسی شي ورسته ایت سوچ کوي لا نريد منکم جزاء ولا شکورا او فقرا او مسکینانو مو تاسو شکرې ته احتیاج نه لرو او تاسو جزا ته احتیاج نه لرو کسه ځنه واخیسته ده مو څه څه کوو چې پاره کو څه خرڅو کې نه څه ده کنه خو څه خې نه وکړي نه وسکو ماړه ته نه ور وخت نیر غوړي نو څه ده کنه دایمو منطق ده دایمو سوچ ده دایمو فکر ده خو که ډیر خوشي مثلا ډیر پرهیزګار شي ځا خو کې خنه غوړي خو د ځل کې خو تیری کې زما شکریا خو ادا کی کنه دلته آیات یې لا نريد منکم جزاء مو اهل بیت ز زهرا بیبي ز حسن او حسین ز علي مرتضی تاسو نه جزا نه غوړو بدلای نه غوړو کسل دی وای فقې مسله دا ذکر کا تو شته قرضا ورکړه پیسې دې ورکړلې په بدلی کې د تیری سرسا مو سب خوریا کوي مو سب خو مو هوس پګاړه کې پیسې مدیر کړې دي دویا سود ده چې ده دویا یو قسم سود ده توزیع مسل کې شته ده
یعنی صرف و صرف کسا اعمال ډیر معیار نه دی، لږ وي خو څه خالص وي. تاسې وکړئ سوره ملک دی وضاحت یې نه کوم، هغه ځای کې خداوند عالم یې څه مارګ و زندگی پیدا کړله چې لیبلوکم ایکم احسن عملا، څه تاسو کې احسن عمل شو کوي. احسن عمل خلاصه یې دغه دی چې خدای تا ته دا سترګې چې تا څنګه عمل وکړو، نه څه څوره عمل ده وکړل. مو ټوله زندګي دغه کې تېره کړه چې څوره عبادات مو وکړو، څوره سیرتونه مو وکړل، نه څنګه لمونځ ده وکړو، څنګه زیارت ده وکړو. دا مهم دی. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نه تاسو نه دا اراده لرو چې ایمو دغې خوالې بدلې کې موږ خوالې وکړو. دلته یوه بله یاد ته یو حدیث ذکر کوم ډېر مهم دی. هر سړی ګبرای دی ورځې قیامت ته، واقعا دی نوره سخته ورځ، سخته ورځ دی. قرآن لږ واورئ چې د څومره سخته دی. ولدان شي به وړه بچي به او کې زړه شي، دوره سخته ورځ ده. چې امامان څه یې الامان الامان، خدای جهنم نه، خدای ورځې قیامت عذاب نه مو محفوظ وساتي. سخته ورځ ده. اما محسوس کوئ یو ټولی داسې شته چې ورځې قیامت چهرې نه نور خیږي، حساب کتاب یې نشته. ایچه 50 مواقف دي د قیامت والا، ایوه موقف باندې به 1000 کاله ولاړ وي. څه 50 شو به څوره شوه 50,000 کاله دا حساب اوس ورکوه 50,000 سال. قرآن کې اشته 50,000 کاله اکی واورسته 1000 کاله یو موقف نه بدلیدل دي. دا حساب کتاب د انسان به ورکوي. هر سړي د پاره بیل بیل خپل موقف دی. خو سترګې غړوه یو ټولی دی 50,000 کاله ورځ هر یو سړی یو موقف نه 1000 کاله ولاړ وي، اما یو ټولی چهرې نه نور خیږي، هیڅ حساب کتاب یې نشته، هیڅ حساب کتاب نشته. تیر بشي لکه بجلی پړاکه سي، پولیس رانه به پورې شي، لاړ بشي جنت ته. ټول به ورته حیران شي چې دا کوم ټولی و. یا رب انبیا دي نه، مرسلین دي نه، شهدا دي نه، صدیقین دي نه، صالحین دي نه. دا به شک شوله ورته کا چې دا عام خالق دي، داسې غټ خالق نه دي. اندې تاسو منځ کې دي خدای کې څو خصوصیات موجود و. یو خصوصیت دا و چې چا ظلم و سوا کې ظلم بدلی کې ظلم نه کولو، معاف به کول. کسا یو خصوصیت ته انسان ته زړه لګېږي، تاسو څوک ظلم وکړي ورته یې معاف کړي. بل خصوصیت یې څه و؟ دا خصوصیت مهم دی، سیمو وطنو کې مهم دی. چا سره رابطه کاټ کړلې، خپلوۍ ورسره پرېښې، مراوتوی ورسره وکړلې، دوی به رابطه ورسره جوړوله، دوی به تعلق ورسره جوړولو. ځکه دوی حساب کتاب نشته، بجلی پړه غونته دا پرې کېږي، چهرې نه نور خیچ. خو سیمو وکسي ناس دیو نوی ویلی زویلی وسه خلیاش چه پسی نوی راسته نه نوادی نوی کرد دغه طرف مراوتوی نه سیل من قطعک روایات چود سر بیتا کاٹ کا تا کوشش وکر بیتا وسه جوڑک تا وسه تعلق جوڑ کا چونکه تو استا مخته و دنیا ذهن کې دی هغه به نوی هغه به قیامت سوش نوی که تو قیامت سوش وی اخ قیامت د پاره هغه سخت ورځ 50,000 کاله هغه بجلی پړه غونده ته نه پورې شي، هغه د پاره تر بیتا جوړه که غیر نه دسه جوړوي. مراوار هغه دی ته اوسه خلیاش شه، ته اوسه تعلق جوړ که بجلی پړه غونده انسان سه پورېږي. اوس وکسه بیبي زهرا د پاره راجمع شوي، ورمنې زهرا نه شی زده کو اخلاص خالص عمل خداوند عالم د پاره. مخلص بیبی ذات الهی کی جذب و فنا شده بیبی ده. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نه ایمو دایره داشته سی ایمو تا جزا را کوئی بدلی کی بدله، یعنی خمد سکری خرسا کوئی، نه دای انتظاری مو نشته. کسا سوچ کرده دوی مجلتا ولا شکورا، ایمو دایره دای نشته ستا سی ایمو شکریاتا کوئی، ایمو دایره دای نشته. کسا ایمو حضره کی تیریگی کرد اهل بیت رو کی دعا نہ تیری. اس قرآن سے آئی وکانا سعیکم مشکورا،
تاسو خود شکریه را ده نلروی خو زه الله دی تاسو شکر گزاریم ورمن زهرا زه شکر گزاریم حسن و حسین زه شکریه ادا کوم چونکه تاسو عمل خالص ده نن تاسو بندگانو ته این شکریه تمایا نشته زه خالق کائنات د پنجتن پاک د ورمن زهرا شکر گزاریم. صلوات واسطه محمد و آل محمد. دا شماتو بزرگی ده دغی ورمن زهرا سلام الله علیها ازکا ځکه خالص ذکر د خدای توکلو اوس خدای قرآن کی ایسی تو ذکر و بیا سکاو فاشکرونی اشکرکم تاسو ما ذکر وکړئ تاسو ذکر کوم نن د ورمن زهرا ذکر د مونږ نه کوو مو سي خدای ته بنا کړی ما اوس شپې دې کې ویلا چې خدای ته شکر وکوي چې دورا لاکو کرب مخلوق کی خدای تاسو زړه کې د ورمن زهرا مینه چولید اوس به مزمکی مخ باندې سوره ملعونین وی چې هغه به ورمن زهرا مخالف وي انکار به ونه کوي دشمنان بیوی ته لطف د کرام د پروردگار متعال ده. زب یو مثال دیر کوم ساده مثال ایتا خونی کی واده ده دعوت ورکایی اټولو دیر کوي که مخصوصو کسون ته ورکایی یا به رشته دار وي یا به د دوستان وي ته هغه کس نه غواړي څنګه ته دښمن دی ته هغه کسان نه غواړي څنګه ته نه پیژندې دا یقین وساتوي چې دا ورمن زهرا خپل دعوت دیر کړی د سیمو پروګرام تروش دور کائنات کې انویټیشن تو ته ملاو شوید دا لطف ده دا کرام ده پروردگار ایتو ډیر شاکر یو چې موسرو کې د حسن و حسین مور مینه چولید خدا دعا ضرور کوي دا دعا مو کومه زینه رخصتی ده دا خدایا کچوک نو لوړا ټولو ته د ورمن معصومه زیرات قوم کې نصیب وکړسواله کې دا دعا اخ زیرات کې ده چې کله ورمن معصومه بیبي ته زیرات ولولي اخر کې به دا دعا ولولي فلا تسلب مني ما انا فيه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم خدایا د بیبي معصومه مینا د ورمن زهرا مینا مونږ و نخله دنو اخی خستایش انسان سه گناهانو باندې پوسه گناهانی کوي لکه زبیر نه وخسته اندازه ولګوي داغه زبیر مدافع ورمن زهرا مدافع د علی مدافع د ولایات خو څه کله دنیاونه زورور شوه خدای زبیر زړه نه د علی مینه وخسته ویلی ولا حول ولا قوه الا بالله خدای زورور دی بيد نه خلی تو نه بخلی بیا به انګریز زړه کې چوي هدایات خدای ټولو ته خلاص کړی دی خو که شیر چا هغه نعمت د پروردگار هغه خپونه لاندې کړلو ځکه یم چې ورمن زهرا یو عظیم نعمت د پروردگار متعال دی مو باندې چې دغه نعمت عثمان مو فایده وشاته کو دا نعمت د ورمن زهرا خپل زندګۍ کې ځان باندې حکیم وګرځو نه هغه عرض مدا کولو چې ورمن زهرا خالص ذکر د پروردگار وکړلو اوس پروردگار ته صدای ماشما ده کا ټوله کائنات ټوله میډیا را جمع شي څنګه د بیبي ذکر محو کوي فنای کوي زبو کومونو باندې کومونه پیدا وکم څنګه اب قیامت پوری د ورمن زهرا ذکر کوي صلوات واسطه محمد علی صلی دا یو جمله ځوانانو لپاره هم ډیره حسینه جمله ده هر څو جوړه کړې وي خوندوره جمله ده کسا کتابو جملې دي څلور پلار د لپاره رحمت ده روایتو کې راغلي دي لور پلار د لپاره شه ده رحمت ده خزه میړه د پاره شه ده نصف ایمان نیم ایمان ده ویلی روایت حدیث ده شو واده وکړلو ای خزه واجینه نیم ایمان محفوظ شولو مور زمانو د پاره شه ده جنت ده که په ویر مګه خبر الجنت تحت اقدام الامهات جنت مور قدمونه اوس خبر ته اوسش کوي لور پلار د پاره رحمت کاول شوهر د پاره نصف ایمان بچی مور بشیو د پاره جنت
پیغمبر رحمت للعالمین، علی کل ایمان، حسن و حسین د جنت سرداران، سلامی دغی بی بی باندی سر رحمت للعالمین د پارا رحمت، کل ایمان د پارا نصف ایمان د جنت سرداران و حسن و حسین د پارا بی بی پخپلا جنت گرسی دلی دے، بی بی پخپل جنات گرزیدلی دے، کل ایمان دا پارا نصف ایمان، رحمت للعالمین پیغمبر دا پارا نصف ایمان، و حسن و حسین دا پارا جنات و گرزیدلی، چاگا پخپل دا جنات سرداران دی. آزکے آئی صدا بی بی کستر کے وطا اغلاوی دختر نبوت، ہمسر ولایت، مادر امامت، ټول اسمات کې نه ده، د معصوم کاولا، د معصوم لور، د معصوم مور. ازک علامہ اقبال یہی مریم سے یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز و سے نسبت حضرت زھرا عزیز. کہ مریم بی بی تا خدای سمات ورکڑے دے، مقام ورکڑے دے، بلندی ورکڑی دے، دیو سینا صدا اولو العظم پیغمبر حضرت عیسیٰ مور دے، اما ورمن زھرا دا اولو العظم پیغمبر لور دے، دا خیر الوسیین امیر المومنین کاولا دے، دا خیر الاوصیاء دا حسن و حسین مور گرسی دلی دے. صلوات واسطے محمد و آل محمد. یو عصیب ذکر چورمن زہرا مو دا پارا پریخلے دے، چو خبر اغا بوندیا کام اغا دے تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. دا کوئی تسبیح سے متسلویلو المنزل اورستا 34 سوارے اللہ اکبر، 33 سوارے الحمدللہ، 33 سوارے سبحان اللہ. دا بی بی عظیم میراث دے چنن متا بی بی نے رسیدہ لیتے. دا تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. چا حتی شپیگام اولادی آئی، شپیگام اولادی آئی چه ما پنیخ دی زر رکاتا نفیلی المونزنا زد ورمن زهرا تسبیح افسالی کرزا. اوشا دور جمله دیر اترنداد دی که خستی موی وکسا واجب المنزه سی ورستا 500 المنزون دیر ساختی، یعنی دواد رکاتا زر رکاتا. اما ای زر رکاتو المنزه دی سوابی المنزه شوکو سا برابر دے تسبیح حضرت زہرا. دو کم تسبیح دے تا بی بی سے کلا ہم خونی کی ذکر کئی، ہم چن اوڑوی زخم بدان زخمی لسون زخمی شوی دی خونی کاروبارنا غاڑی سے رسول اللہ توئی چی وابین زہرا کا سمو سرا نکاروی خونی کی مدد رسکی ورطا دکا بی بی غاڑی سے دو دنیا و آخرت عظیم خیر تو تا نصیب شوی لاغا شے ویلا 34 سوارے اللہ اکبر، 33 سوارے الحمدللہ، 33 سوارے سبحان اللہ. بی بی بیا دی نکارے ڈیمانڈ نہ دے کڑے عظیم ذکر راہ حسنن میراث دا ورمن زہرا تسبیح حضرت زہرا دے. و مولانا روایات دے یسلا دا سوا مولا بوندے و مولایی چا 5 شیونا یو مومن سا پکار دے وی اغوی نا یو دے مسواک پکار دے مومن مسواک وی و خونی آوخ سپا وی. دوایام شای چا مومن سا را پکار دے اغا دے اقیق گوتی دے چا خیلوس که انسان شای و دا اغا اقیق گوتی سا را بدا خبر ذکر کام او سی مجوانان وقت سی اقیق گوتی لوڑا لی وکی دا نور شی نروتل چل لاتیم اتیا اوسو که شروع شوالی چه خبر سے دو کو مزینر شروع شوالی لاتیم اوستی زنجیرونا کاڑے چل ویرا بلوان دا ټولو کی روتلا. ایمان دی ای چه مومن نخ کده غده ساغه پکار ده خیلاس کی عقیق گوتی وی ده مومن نخ کده مسواک عقیق و دریم شی پکار ده مومن سرک بند سوی ساغه خپلو ویختو خیال ستی. دره چلورام پکار ده مومن سر جنماز وی جنماز بغل منزه تا اشارات ده چه الموز رو خیال وی سر سخپل جنماز وی بختوار ده آیت الله و اسما مرعشی بسرگوار چه خلخانی طویل چه ما سا آغا جنماز خاک کوئی چه آتیاک کالا موانی تحجد المسکرده ده دست بختوار خالق دی دنیا کی
څلور شو. پنځم شی چې امام علیه السلام هلته دلته دانو عدد خیلی دی، چې 34 دانو باندې مشتمل تسبیح پکار دی ورسره وي. 34 دانو باندې تسبیح ورسره وي. 34 ځکه چې 34 ور الله اکبر دی، یوه دانه به کمه کې الحمدلله 33، الحمدلله سبحان الله به 33. دا عظیم ذکر دی چې دا وا مولوی چې پکار دی مومن سره دا شی نه موجود وي. اوس یې دغو تسبو کې قسمونه دي. ورمن زهرا هغې زمانې کې شنه ټوټه وه، هغه کې ګانډې شولې وي، دخ کې به 34 وارې الله اکبر بله، دغو ګانډو نه 33 وارې الحمدلله، 33 وارې سبحان الله. چې کله احد جنگ کې حمزه بزرګور شهید شولو، نو ورمنه بی بی لاړه د حمزه بزرګور قبر نه خاورې دانې جوړې کړلې، هغه خاورو ولا تسبیح شروع کړلې ورمنې صحرا. او بیا دا سنت جاری و چې کله مولا حسین علیه السلام شهید شو، هغه نه بعد د مولا حسین قبر کو بی خاورې دی، هغه نه بیا د تسبیح شروع شولې، د خاورو ولا د تسبیح. او بیا دې کې ای چې بهتره دا دی چې کربلا خاورو کې کومې چې پخته نه دي، پخې نه دي شوي، خام دي، هغه تسبیح بهتری دي. اوس اندازه ولګوه چې یوې دانه چې هغه ذکر دا کو 40 ذکر سره برابر ده، 40 ذکر سره. او دا یا روایت دی چې قرآن کې ذکر کثیر ټکی راغلی، ذکر کثیر، تاسو ډیر ذکر کوئ. امام دی ای چې ذکر کثیر نه مراد د ورمن زهرا تسبیح مراد ده. یعنی کتا المنزه نورسته 34 واری الله اکبر، 33 واری الحمدلله و 33 واری سبحان الله ویله، تا ذکر کثیر وکو، تا داسې دی لکه زر رکعات نفلی الموس کړی وي. بیاش بگه مولایی چې مو څنګه خلخانه بچه وته دا امر کوو، حکم وته کوو، ځا بشه و المنزه نه کوئ. امام صادق علیه السلام دی چې اندی شان سره خپل بشه وته دا حکم کوو چې المنزه نورسته تسبیح ما پرګتوي. لذا ننا تو سے آپ کور دے بچے و باندی تسبیح حضرت زھرا ستا کوئی بی بی زھرا تسبیح لستلا. کسا دا روایت لگو رسول عظیم روایت ہے یہی سے زنا ملیکی سے کلا زمکی ترکوزی شی، نہ سے کلا آسمان و نزمکی ترکوزی کی، نی جنات خوری دغو ملیکو تا دیشان سرائی سے کلا رسوی کربلا والا تسبیح زون سارا اوڑوی. نما فتیح الجنان کی دے دا روایت. اینی دوی عظمت ده دغه خاورې چې کربلا خاورو باندې انسان تسبیح الویلی. او روایت ده چې دا تسبیح ځان سره ګرځوي دا باعث امن او امان دی، باعث حفاظت د مؤمن دی دغه تسبیح. ځکه به داسې ځوانانو ته وایي خپل ځان ته چې کله الموس کوي د فورا نسیما پسې کوي، سجده کړي نه ډایرکټ پسې کوي، لکه نو تعقیبات نماز. حتی روایت ده چې تسبیح څخه ډول ویلا چې یو وخت په د بل خپې باندې ماسي یخي ده بالکل خوریگا مغر ٹیم کی 34 واری اللہ اکبر، 33 واری الحمدللہ، 33 واری سبحان اللہ کا دا ذکر دا وقت نلو شیطان تو نا وریاشو رحمان دا نا رسیش والو اللہ رب العزت و تخبالی گناہانی معاف کرلی. تسبو بچے نا گناہانی دو بخکلش والی دا تسبو اثار دے تاثیری دے دیو جینا ایش کلا ہان وقت دا ذکر کی مصروف ہوسی و حتی دا پوری اسوش کوئی دا بس خیری جملہ دے ما یسو جمله ورمن زهرا با ذکر کوم چې کله انسان سمنی بلغ باندې سار ولګي دغه ټیم کې هم یو شیطان او ترسي ایو طرف ته ویلوړ وي، ایو طرف ته ملائکه او ترسي، ملائکه او ته ذکر او تاکید کوي، او شیطان او ته چې خد وکړه لڅوريزه ګناهونه شروع کا او شپه د ګناهونو اختتام ته ورسوه. دا دوی ماس کې خبري وي کداغه وخت کې مؤمن تسبیح ولوسله اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کا دا تسبیح والوصلی سوچ کا ہوئی دغه وقت کې شیطان بیا دین وریکیږي صبیلا پورې دا خوب کوي ټوله ملائکه ته عبادت کې لیکي، ټوله شپه عبادت ته حالت عبادت کې وي. اسې انسان څخه ته وایي چې ټوله شپه عبادت کې دي دا تسبیح اثر طاقت ده. ځکه امام نے روایت ده چې تسبیح سل دی 34 33 و 33 ٹوٹل چکی گی 100 کی دانے سل دی خو فضیلات کی زرو سے برابری دی، یعنی حسنوں کی نکیوں کی. ازکا کلا سمنے اول 34 واری اللہ اکبر، 33 واری سبحان اللہ. ازکا زغال شما ستو سلسی آئی المنزه دی کی فرق دے، المنزه سے ورستا 34 واری یا یو کنه
دیوالو والا بالکل خاموش دي. 34 سوارې 33 سوارې الحمدلله و 33 سوارې سمانی بیا بس خل دی آئی 34 سوارې الله اکبر 33 سوارې سبحان الله و 33 سوارې الحمدلله. الحمدلله بیا خیر کې ده. دا عظیم ذکر ده چې ورمن زهرا نه مترغله ده. دا لطف کرام ده دغی بی بی ده چې ذکر کثیر سے مروغ دکړلو د زر رکاتو نفلی صاحب دا د ورمن زهرا برکاته چې دنیا ته د شای پیلاو شولو دا فیض د ورمن زهرا ده چې نن هر سړی و نشه کوي کسب فیض کوي. بس دوستانو عرایز تمام وی هر څه دغه ورمن زهرا باندې انسان خبرې وکي کامې دي خو یو شاید خپل خویندو میاندو ته ذکر کوم سوال او ته کوم چې ورمن زهرا ته ژړا ډیره ضروری ده. ورمن زهرا سره توسل ډیر ضروری ده. خو ورمن زهرا لیاره تاسو زنده وساتوي محفوظ وساتوي. ورمن زهرا مو ته چی پرې خلی دي چادر ټیکرای حیا عفت پګیزګي ورې ما عرض وکړلو چې کله بیبي دربار او جماعت تلل خپل حق غوښتلې د پاره دوا شینه روخسه هوای مکنار واخسته یو چادر واخستلو. کتاب کې جمله دي شان سره ده چې د ورمن زهرا چادر دور وغو چې د بیبي خپو کې خخیدل ځکه شته چې نن هغه جامې ما شوه چې هغه جامې په خپله یې چې زه جامې نه یم زه لباس نه یم. شهید مطهرین ډېره ښکلې نامه ایښې دی بولتا هوا لباس بولتا ہوا لباس چینی دو پخپل ایسا لباس نیم آغا تانگ لباس چاگا د سڑی شہوات وجود کی راوالی تحریک کی راوالی تولا گناہ خجی تلیکاش. اس وقت دا روایت سوراو متین روایت تے چا ورمن زهرا کورتا نبینا راغلالو رسول الله سر راغو ورمن زهرا فورا سدش چادر را خستلو ویلا لوری دو نبینا ده دو تا نکسی ویلا نا بابا مانن عطر خوشبوی لگولی دی ای ما خوشبوی دسی نوی چه دق نمحرام پیسی تورسیگی احساسو توشی زن نغارم چه ما خوشبوی باشی نا در نبینا تحریک کے راشی. دا بی بی درس ده سبق ده که شیر ایوه خجا دغنیات سره خوشبوی لگوی چه نمحرام جانتا متوجه کی روایت ده چه هار قدم بانده اللہ ور بانده لعنت کوی. اما کنده خوشبوی خپل شوهر ده پارو لگوالا هر قدم بانده پروردگار ثواب تلیکی. دا دیر مهم ده حیا نن ډیره ضروری ده. یو دویمه خبره چې دغه حیا ذریعه حجاب ده ټیکرای ده بکرا ده دا ډیر مهم ده. خزه ټیکری کې ډیره خبرې خي خزه لباس کې خبرې خي دا دې اسمات ده. خو یو بل شی چې هغه ډیر مهم ده بس ختم کوم فلا تخضعن بالقول خزه ته پکار دي چې ژبه ولا حجاب محفوظ وساتي. لهجه د سینوي څخه تحریک آوار وي هغه شهوت انگیز وي هغه باعث شهوت وي هغه شی خبرې دای مو ما موس وای د ترس وای د زړه کې مو سپوي د خبرې نه دي نه دا غلطه خبره ده. قسم مو بار بار دالته اس کړی وي چونکه نور خلک بعد ووري ټول ته زدا ارس کوم څو ټول نه پاک سړي رسول الله طاهر سړي رسول الله ویلی رسول الله سکلا خزونه بیعت خواستو الله سیو سنده ملاو کرد چی کول رسول الله او بو کی ویلی لسونه ډوب کوي بس ته تاسو ډوب کو مایا ډوب کو بس تاسو بیعت وشولو زړه پکې زاګه کا شیر مایور وې په کور د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ډیر افسوس ده زنا کسانو ته څنګه به دین په نامه خزو صلی الله علیه وسلم شهوات انگیز جڑیگی حتی نہ محرم سر لوس ملوالا جائز نہ دے ماموس وای دے ترورس وای دے ترس وای دے ترخزا دے وخکی نہ دے دا ټوله نہ محرمو کی رسی دغه کې پکار دې مو احتیاط وکړو. ځنه به داسې اشته خو وړ کې دغه پرهیزګار دی لاس نه مې لوی دوتي اوس د نوی اسلام راوړلو نوی اسلام نه دی قرآن والا دی سورې نور والا اسلام دی خو مونږ دې زده کړی مونږ یو ته نه خبر دا د ورمن زهرا عظمت ده. بس دوستانو نن شپه د دغې ورمنې ده ضرور یې وسیله وګرځوئ. ډېره مظلومه بیبي ده ډېره ازاداره بیبي ده
صرف دغه خبرې ته انسان وشړېږي. زه خو خپله ډېر سوچونه کوم، کله د دیرو باندې راشم ورېځې ما عرض وکړلو د شهداو ډېرې چې انسان وکسي دا سنگ مرمر، دا حسین و جمیل قبرونه، اوس کله انسان ته د حسن و حسین مور یاد راشي. نن مساری ورمن زهرا قبر سے مدینے کی قبر نہیں ابتی گیا. واقعا ډېره مسلمه بیبي دی. دنیا ته یو عجیبه سوال یې پرېښللو، که مونږ خو غیر مسلمان پښتنه وکړي او مسلمانو دا څنګه رسول الله کلمال ویلو چې رسول الله ایوی لور قدر منه وکړو دوره د نه تانګه شوله چې هغه ویله چې مقابره ما که معلوم نشي خلکو ته. واقعا ډېره مسلمه بیبي دی دوستانو. زه به یوه جمله درته ولولم. آیت الله عظما محمود مرعشي یو مجتهد دی، نجف کې و. هغه 40 شپې شپه ورځ ژړا وکړله، ذکر یې وکړلو چې خدایا امام معصوم ماته خوب کې نصیب کې، یا رسول الله څه ماته ورمن زهرا قبر وښیي. وا دوستانو چې شپه ورځې دا ذکر کولو 40 شپې وشړېدلو. 40 شپو د بعد معصوم مولا یې ولیدلو خوب کې، یا رسول الله یې ولیدلو. ورته د یا رسول الله 40 شپې مې تېرې کې وشړېدلم صرف د تا دیدار پسې. ویله ما نه غواړې شې؟ ویله تا نه یو شی غواړم یا رسول الله، ما ته د لور زهرا قبر وښیه. څه دا چېرته دی؟ ما د لور زهرا قبر وښیه. تاسو کې به څومره زړو کې ډېرې زورانې به ناستې، مؤمنان به ناستې، ډېر ځوانان به وي، څومره زړه ما اواز کوي چې خدایا د حسین قبر راته نصیب کړي. خو بیا یې څه تصویر یې وکسي، څه کله تصویر وکشي بیا د زړه ته دا ملاو شي چې یوه ګمبسې شته، یو سلام د وریانه ورته وکړي. اما د حسین مور هغه ارمان به مو کله پوره کېږي. وا دوستانو ورته د کوم مولا یا رسول الله ما ته د لور زهرا قبر وښیه. ویله محمود مرعشي علیک بالکریمه، ته لاړ شه د بیبي معصومه کریمه زهرا ته. ویله مولا همداسې سار یم. ویله نه پوی نشولې، د ورمنې زهرا قبر درته نشم ښیه. لاړ شه قوم ته د بیبي معصومه قبر زیارت وکړه، داسې دی لکه د زهرا قبر د زیارت کړی وي. ویلې دا یو راز دی، دا زه نشم درته ښیی. دا بیا زمانې مولا راشي هغه به درته وایي څه ورمنې زهرا قبر چېرته دی. وا دوستانو نن ډېره درنده شپه دی. ویلې درنده شپه دی، نن حسین یتیم شولو، نن حسن جان یتیم شولو. وا دوستانو نن ډېره غمجنه شپه دی. نن ورمنه زینب یتیمه شوله، نن ډېره غمجنه شپه دی. نن د علي غمونه نوره زیات شوله. وا دوستانو چې کله علي خونې ته راغللو، ورمنه زهرا خوب نه پسېدلی دی، ژاړي ده. مورث یې عرض وکړلو علي به هر یو شی برداشت کی، علي به خپل ظلمونه برداشت کی، خو د حسین مور سترګو کې ژړا برداشت نشي کوای. ورته د کا زهرا جان ته ولې ژاړې؟ علي خو برداشت نشي کوای تا ژړا. ویله خوب کې مې رسول الله بابا ولیدلو. ویله سیده ته ویله لورې زهرا داسې د بریښې لکه دنیا کې ډېره تانګه شوې وي. خو لورې زهرا خفه کېږم، نن یې مو ولمنایي، نن خدیجه کبرا، نن اشیا بیبي، نن مریم بیبي د تا انتظار کې دي. ایس دغه وخت کې مولا امیر المؤمنین ته ورته کا زهرا جان نه بیا شاړې ویلې، د سترګو کې د اوښکې ویلې دي. ویله علي جان زه خو د ځان ته نه ژاړم، زه ځان ورسته تا ته ژاړم چې ما نه ورسته به ته څنګه ګزاره کوې. چې په هر سلیمان په زړه د اشار کې کله خونې ته راشي خدایه ړانګه وې دنیا، چې کله علي هغې ړانګې خونې باندې سترګې وغړوي یوه دیوال ته یتیم حسن جان ته کیا والی دی، بل دیوال ته یتیم حسین تا کیا والی دے، بل دیوال تا یتیمی زینب تا کیا والی دے. خدایا علی بلسن خلاص کی کوم یتیم بغیگی سے نصیب. دوستانو آغا شپانن راغللا حسن و حسین سے کلا کورتا نردیش والا اسما بنت امیز گریوان سلوالی دے. اسما بنت امیز تا ورتکا چا حسن حسین توسی یتیمان شوالو وشی موزرد دسی چا حسن جان ورورو ندی رغلے، حسین وڑک دمون ندی رخصی، منڈی ارشاد اکرالی، مورتے غگونا اکرالا. ایچ داغوا کہ حسین دسی
پرسو دے مور زہرا ان ابنک الحسین زیتوز وائے حسین رغلیم مور موسیٰ خبری وکا اے مور روح بپرواز وکی اس حسن حسین دا مدینہ کی گی جماعت منڈ اکرالے بابا علی تے غاق وکرالو بابا علی مخو یتیمان شوالو یا خدا خبر آوا چا علی برداشت بہار شوالا جماعت کی پڑھ مخالی بے ہوش او غرزی دلو چورا میڑا نائے علی دے نانی زہرا بی بی غام برداشت نکرالو چا خونی تا راغ للو عجیبا وسیعتی پڑھو کو علی موتشبی غسل روکا علی موتشبی کفان روکا علی موشبی دفان کا ارسوی و جملہ بوکو اشبی کفن خو پوش والو دشبی دفان نی پوش والو چا بی بی نغوڑی چا چوکی موجی نزی کی شرکات وکی بی بی دادویلی ویلی چا موتشبی غسل روکا کی دایشی بی بی بدن یو آواز راشی چا سن نغوڑم رونا کی علی مو زخمونا وکسی مو دیر زخمونا آغا سدے علی نا پٹ کری دی آدستانو مو آنس وکرلو وہ اسمائیو جائے کی ویلا آغا رسول اللہ صدا ورمانی زہرا لاس بے چپاوالو خدایا آغا لاس موت کی چکلے علی خونی نا وبشلو بی بی کمربند لاس واشوالو ظالم لاس دا موت شا وہ دا جہنم دا زیاد شا چا لاس آش کرلو دا بی بی لاس آغا سلم وشوالو چا دا بی بی لاس بیا کمربند پاتے نشوالو وشا زکا ورمانی زہرا آغا زخمی لاسو چا بیا تزبی نشوالو آدستانو چکل بی بی کفنو که تیار اکرلا نن بی بی نا ضرور براخا اخلوی نن دا حسن و حسین مورد وسیلائی وکر زوی غاگی وکو حلمو تزودو من امکم دما حسین سویا دما حسن سویا دما لوری کلثوم دما لوری زینب راشوی ای مور اخیری دیدار وکوی ای مور اخیری دیدار وکوی ایسی کلا زمن راغلالا مورد غاگ وکو و موری متلسون او بسا ملغویگی سیوانی سا دوستانو ایسی کلا حسن و حسین جانو نواشا والو یو دست جڑائی شروع کرلا دنیا میاندی قربان شا ورمن زہرانی دنیا زمن قربان شا حسین نے ایچ حسین چو وکرلا شنڈی کی اخلالی ای مور کدمونے مشکوال دا مور پی ماشکی و موری حسین سا خبر وکا فریاد وکی مسلوم حسین حسین راغللو غریبی جنازی تا جنازی کی بی بی ونیولو سنی تا یا حسین راغللو غریبی جنازی تا جنازی کی بی بی ونیولو سنی تا آئی خوگل سنائی کپنا بسال اسمان زمکا جوڑی دل دی نظری تا یا علی حسین وریا کا جنازینا دا دنیا بپوتی نشیوی لمحی تا ہائی حسین سپین مخ نصری اوخ کی زر سپاکا شور شیوان دے اسمان ہر کناری تا او د زینا مخ نبکرا دسا چانگ ناشی یا علی پو پیڑی ویر شلوروانی تا ہائی حسین والا سنگرانی مورنا توکم ہی ازل جنانت کزی گم بیا میریتا ونزب چک چک وان بیام ونی سپ خویگی کربلا خوری بجوڑی موتانیتا ہائی وموری خورم بطل زینب یعنی ویلوڑا زوام تغیرت لائے نشی جلازی تا
ون خوگ لسنا بیام خوگ غاڑینا آسکا ظلیم روان وی بلی را دیتا کپانشتا دے حسین قسمت کی موری ون کپانشتا دے حسین قسمت کی موری بیا خراشد مستری خلخنیتا دمخیان دی بوی ساری سکینہ سے سکینہ برد لائی نشی جلزیتا ود حسن نمور و پوچوائی و سرطای گرانی آوائی یا لونی دوی ویلوڑی و مڑ زمان دورتا شوڑی یا وڑ زمان دورتا شوڑی وائی جار ببالی دے یا مور کپن کی جوڑا و حسین دی سار تشیب اخبوتا یا حسین دی سار تشیب اخبوتا وائی وائی جار کل وڑو کے یا لاس پستر گو کیک دا کپانی ورورو تنپ لارا جار مطب خوا ما خامر خوی گر وکای ورٹنگا خوی گرو کی ما خوب پیان چوگ مور سنی نپسمی و موری تدوان استر کی کیخلی وائی یا موری تدوان استر کی کیخلی جار و یا زمان دا یا پپل چوس پرلی یا زمان وڑوی موری مڑاشی و زمان وڑوی موری مڑاشی وائی و قربان خاڑی شامی دی یا حرم شاشری دلی یا وی و کنی مشپوشو موری تگے و کنی مشپوشو موری تگے و زینب وڑا دے یا بیام بچوک بدرا وسترگی کا آس کی زینب وکسا سترگی کا آس کی زینب وکسا وڑو کے مختب وڑو یا پوڑو لسو و سید محمد زلوی بازار دے پنی مشپو لالو سودا ورکی کم یا حسین ألا لا نصل على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم باسمك العظيم الأعظم وبحسينك يا الله 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 إلهي بفاطمة وأبيها
وبعل وبنيها وسر المستودع فيها برحمتك یا ارحم الراحمین. خدایا د دغه عظیمې بیبي ذکر وشول او ژړا وشوله، خدای مونږ خپل در کې قبول او مقبول وګرځولې کې. خدایا د سترګې څخه نو جوړېدلې ورېځې قیامت بیا د سترګې ما وجوړولې کې. خدایا هر شو د بیله بیله ورمنې زهرا نه خپلې براخې نصیب کې. خدای شوکا بیبي نه محروم ما وګرځولې کې. پروردگارا دغی ورمنی لخاطر جمع مشکلات آسان وگرځولې کې. بیمارانو باندې دغی بیبي لخاطر صحت جمع واغستولې کې. مسافران محفوظ وساتلې کې. زنا دعا ده مشکلات دی آسان وگرځولې کې. بیمارانو باندې صحت جمع واغستولې کې. اجی اقبال پمپ والا دعا ده دعای غوښتي ده مشکلات دی مقدار طرف نه وقار حسین د پاره فاتحه ده حقدار د پاره فوات طرف نه بشای بیمار ده امور بیمار ده هغه د پاره دعا ده کاشف طرف نه مرحوم مولا نور اکبر د پاره فاتحه ده وسیم سفر د هغه د پاره دعا ده کربلای مختار منیر اجی سره د ملګری د پاره دعا ده رجب او اقتدار مسافران دی هغه د پاره دعا ده فرمان کربلای تجمل کربلای شیرین کربلای دوی دعا نه دي نظر اجی او بشارت دعا نه دي افتخار دعا ده نوروز دعا ده پلار او حقدار د پاره فاتحه ده فرمان کور والا دعا غوښتي ده مولا اصغر دعا ده مسافران د پاره دعا ده دبل مومن ناصر ده دعای غوښتي ده عدنان و فهیم میڈیا والا و دلور دعا ده خدای دعا نه مستجاب وګرځولې کې. عارف څه ده خواهی د پاره فاتحه ده پروردگار دعا نه مستجاب وګرځولې کې. نظرات قبول و مقبول وګرځولې کې. مشکلات دی ورمن صحرا لخطر مشکلات آسان وګرځولې کې. بیمارانو باندې خدای د صحت جمع واغستولې کې. بیماری و نه رافته وګرځولې کې. مسافران لري خدای مسافران او سفر به خطر وګرځولې کې. حاجتونه لري خدای حاجتونه برآورده وګرځولې کې. بیا حقداران شور باندې حق بیا غوي په حق. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله.